روژه دا د الله د طرفه یو لوی نعمت دی، یو لوی احسان دی چې دا یې په بنده باندې فرض کړې ده. د دې روژې په بنیاد باندې انسان ته د دوزاده هم رحمت دی او مغفرت هم دی، او د انسان تر دې په وجه باندې د دوزخ نه او د جهنم نه د نجات یو ذریعه هم دا انسان ته د خلاصۍ میلاویږي. او دا میاشت په دې کې چې انسان عبادت وکړي، دغه عبادت له الله رب العزت یو په اویا باندې بدلی. مطلب چې یو منځ یې وکړو، دغه یو منځ الله رب العزت یو په اویا باندې بدلی. نو په جماعت سره منځ کول، په جمع سره منځ کول، دا الله رب العزت یو په اویا بدلی. وس په نور ورځو کې انسان چې په جماعت سره منځ وکړي، په جماعت کې منځ وکړي، نو یو په اویا باندې نه بدلیږي، مطلب یو په ویش او یو په پنځه باندې بدلیږي. نو په دې میاشت کې یو منځ په جماعت سره کول، په جمع سره کول، دا یو په اویا بدلیږي. دغه رنګ یو قرآن مجید ختمول، دا الله رب العزت یو په اویا باندې بدلی. د انسان زندگی دا کمه ده، شپېته کالونه واله تر د اویاو کالو پورې د اکثرو خلکو زندګیانې دي. پیغمبر اسلام فرمایي او د بعضو خلکو زندگی عمر به ترې اوړي، خو د ډیرو خلکو زندګیانې دا شپېتو نه د اویاو پورې دي. په دغه شپېتو کالو زندگی کې د انسان پنځلس کاله دا د ماشوموالي، نو په دغه ماشوموالي کې خو دا قرآن مجید نشي ویلی، نو د انسان زندگی 45 سال پاتې شو. نو 45 سال کې چې دا قرآن مجید ختمي، نو 45 پیره دی ختم کی، 45 پیره دی وای، نو اویا ته به هم نه رسی. دی وجنه په دې میاشت کې یو قرآن مجید ویل، دا د اویاو مونږ ثواب لري. نو عبادت له په دې میاشت کې زور ورکول، عبادت ډیر کول، په جماعت سره منځ کول، د قرآن مجید تلاوت کول، د غیبانانو سره ښه کول، دا د دې میاشتې فضیلت دی. او بله دا دې میاشت په باره کې فرمایي پیغمبر علیه السلام، وایي الله رب العزت وفرمایل چې دا میاشت زما دپاره ده، د دې میاشتې چې کوم ثواب دی هغه به زه ورکوم. نو د رمضان دا صرف الله وایي دا زما دپاره دی، د دې میاشت چې کوم ثوابونه دی هغه به زه ورکوم. نو په دې کې بعضې کسان ذهن ته سوال لازي چې آیا منځ هم د الله دپاره دی، زکات هم د الله دپاره دی، نور عبادتونه هم د الله دپاره دي، الله رب العزت خو دغه هم ثواب ورکوي. په دې کې څنګه وفرمایل چې صرف روژې ثواب به زه ورکوم؟ نو په دې کې محترمو مسلمانانو، روژه چې دا دې کې تمام خلک روژې، په دې کې یو انسان بل ته ځان نشي ښودلی. هر یو کس روژه او هر چې منځ دی یا زکات دی یا بل عبادت دی، په دې کې انسان یو کس راولګي بل ته ځان ښایي، ریا کوي چې ما عبادت وکړو، ما منځ وکړو. او په روژه کې دا نه کېږي. نو چې په روژه کې نه کېږي، الله وایي دا صرف زما دپاره ده، دې کې بنده دپاره څه نشته چې بنده ته پرې ریا وکړي، صرف زما دپاره ده، نو صرف زه به ثواب ورکوم. دې د وجې دا لویه میاشت ده. کمې چې تېرې شوي میاشتې دي، رجب دی، شعبان دی، پیغمبر علیه السلام وفرمایل وایي شعبان دا زما د امت میاشت ده، او دې ته داسې فضیلت حاصل دی لکه څرنګې چې زما امت ته په نورو امتیانو باندې فضیلت حاصل دی، دغه رنګې دې میاشت ته هم فضیلت حاصل دی. او بیا وفرمایل چې بیا پسې شعبان ده، شعبان ته داسې غورووالی حاصل دی لکه څرنګې چې ما ته په دې نورو انبیاو باندې اوچته درجه حاصله ده. او بیا په شعبان پسې رمضان دی، او بیا وفرمایل چې رمضان دومره اعلی، دومره غوره میاشت ده چې دا الله دپاره ده، او دې ته داسې اوچتوالی حاصل دی لکه څرنګې چې الله رب العزت ته په تمام اشیاو باندې اوچتوالی حاصل دی. دې وجې نه روژه د الله دپاره ده. الله وایي زه یې صرف څه ورکوم؟ زه یې صرف ثواب ورکوم. نو په دې میاشت کې به انسان عبادت ډېر کوي. مقیم دي یا مسافر دي، هغوی له پکار دي چې تم په دې میاشت نه پیدا واخلي، بل رمضان به موږ او تاسې باندې بیا راځي او یا به نه راځي. ډېر ملګري به داسې وو چې په دې
تیر شوي رمضان کې به مشران به داسې و چې په تیر شوي رمضان کې به په دې رمضان کې به نه وي. نو دې د وجې دا یوه میاشت ده پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي اول عشره اول لس ورځې دا د رحمت دي، د الله رحمت په دې کې راورېږي. کوم چې نیکان بندګان دي په هغوی باندې رحمت راورېږي او په عام مؤمن باندې هم رحمت دی چې کوم ګناهګار دی په دې باندې رحمت دی. دا روجې ونیسي دا ګناهګار بنده ونیسي نو بیا منځنۍ لس ورځې دا مغفرت دی. الله رب العزت دغه ګناهګار بنده ته په دې منځنو لس کې مغفرت کوي او بیا وفرمایل چې آخري لس ورځې دا د دوزخ نه د نجات ذریعه ده. نو که ګناهګار یې هغه ته په دې منځنو ورځو کې مغفرت وشي، هر چې نیکان دي هغه مخکې نه پاک دي، نو الله ټولو ته په دې آخري عشره کې د نجات ذریعه وګرځوي، د دوزخ نه له خلاصۍ ورکړي.